ونات اللؤال على معاقد قواعدها. ناتا ینوتو په معنا د اویزان کولو سره اویزان دې ته وایي جوړن دي لکه ځاینه د اویزان ده. ونات اللؤال لؤال ملغلره ته وایي ناتا معنا اویزان کول علا معاقد قواعدها. معاقد جمع د معقد ده. معقد جادي تړلو ته وایي چې په سره هار تړي هار چې تړي زنانانو په عنق په دی غړی کې تړي. قواعد جمع د قاعده ده. قاعده اسانه معنی ده چې هغه قضیه جمله خبریه چې مبتدای مفهوم کلی ادا کلی په ضمن د افراد چې مرادي لکه کل انسان حیوان. دا حیوان حکم په انسان ده چې دا انسان په ضمن د افراد چې واقع چې افراد په ضمن چې نه واقع یا مفهوم معنی واقع ته نه ده حیوان. په حیوان پسه ده چې انسان د افراد په ضمن چې واقع تا ما ضمن کې چې واقع. بل معنی دا ده چې قاعده یې موجبی کلیه ته وایي. د فن موجبی کلیه ته وایي. فن کې ټولې مسلې موجبی کلیه که فقه ده که اصول فقه ده که نحو ده چې هغې نه ته اسانه طریقې سره مسله روباسي. مسله چې د یوې جزئي حکم معلوم کړي داسې به معلومه چې دا قاعده چې ده چې موجبه کلیه ده د دې مبتدا خو کلي ده په ضمن د ټولو افرادو کې ده نو ته به یو فرد راواخلې د دې مبتدا هغه اصغر کې دا مبتدا د قاعده کلیه دا به خبر کې مزینه به صغرا جوړه کې ټول قاعده به کبرا کې به جزئی حکم معلوم شي. مثال کل فاعل مرفوع دا د نحو قاعده ده. قاعده چې معنا مبتدا مفهوم کلی ده چې فاعل ټکای په ضمن د ټول افراد کې چیرته ترکیب شي فاعل یا ټول په مراد. اوس کل فاعل مرفوع ده کنه قاعده ده مبتدا کلی ده په ضمن د ټول افراد کې. اوس پته د جزئیات حکم معلومه چې فاعل څومره جزئیات دي. ضرب زیدون کې ده کارو معمرون کې ده چې چیرته دي اته به حکم اوس معلومه څنګه معلومه دا مبتدا چې ده چې کل فاعل مرفوع چې دا مبتدا چې فاعل ده چې په ضمن ټول افرادو کې ده یو فرد ور واخلي اب اصغر کې دا فاعلون ته قاعده چې مبتدا د قاعده ده دا به خبر کې تاسو وایي زیدون فی ضرب زید بین رایو جزئی فاعل زیدون فی ضرب زید فاعل یو جزئی در واخه سید فاعل ته زید ضرب زیدون کدا یو جزئی ده دا مبتدا اصغر ده دا قاعده ولا مبتدا چې ولا فاعل ته دا ورته خبر زید ضرب زیدون فی فاعل دا صغرا دا ټول قاعده او کبرا وكل فاعل مرفوع اس فاعل کټ کې اوسات نتیجه ودا راځي زید ضرب زیدون فی مرفوع اینه مرفوع حکم معلوم نو ناتمنه اویزان کول لؤالی ملغلر ته وای معاقد جمع معقد ته وای چې ملغلر هار تړلای شي چې په زنانه کې غاړه ده غاړه باندې هار تړي دلته اویزان کی قواعد جمع د قاعده ده. قاعده غټه مسلې ته وای ا دې فن ټول مسلې غټه دا مطلب چې مبتدا مفهوم کلی وي په ضمن د ټول افراد کې مرادي دا څه معنی ده. ونات اللؤال على معاقد قواعدها دا د شرع صفت ده او ویزان کی ملغلره
علا معاقد قواعدیا په جای د تړلو د قاعدو د دې رسالې چې کومې قاعدې دي وناقل علی او ځان کی ملغلرو هار علا معاقد قواعدها په جای د تړلو د قواعدو د دې رسالې یعنی د دې قواعدو په مرۍ کې واچي هارونه اوس قواعد مرۍ څه شای ده مرۍ ترکیب ده دا مبتدا خبر سره مرکب کې دا ترکیب چراله زید قانون دا ترکیب مرۍ ده په دې مرۍ چې هارونه واچي وناقل علی او ځان کی ملغلره علا معاقد قواعدیا په جای د تړلو د قواعد د دې رسالې کې په مرۍ او په غړۍ د قواعد د دې رسالې کې واچي ملغلره یعنی زبردست قواعد دي کې مقصد دا نو دا قواعد تشبیه ورکړه زنانه سره دا قواعد دا چې دي لکه حسینه زنانه ان بیا قواعد مشابه زنانه سره مشابه منه همرنګ کړ په یو صفات کې ورسره همرنګ قواعد مشابه همرنګ کړ زنانه سره چیز کې ورسره مشابه کړ او حسن کې لکه زنانه حسینه زنانه وي هغه ته زړه میلان ورکړي دا چې قواعد دي رساله حسینه دي زړه میلان ورکړي چې دا مې کړ بیا زنانه سره دا استعاره بالکنایه مشبہ دې ته وایي چې ته یو شی همرنګ کې بل سره دا قواعد همرنګ ته زنانه سره چې کې همرنګ په حسن کې چې دا زنانه حسینه وي کنه دا قاعده حسینه دي بیا ذکر د مشبہ او چې قواعد دي مرادم دغه مشبہ ده او گویا دا زنانه حسینه دي دا استعاره بالکنایه دا کنایه سره حسین زنانه و دې ته استعاره بالکنایه و یو شایب مشابه کې بل سره مشابه چې څه وایي همرنګ دي یو صفت چې کوم چې همرنګ کې بل سره دا مشبہ چې چا سره همرنګ کې مشبہ وي وای دا مشبہ ته یو فرق کې دی مشبہ وي په داوی چې دا قواعد ته مشابه د حسین زنانه سره په حسن کې دا قواعد هم فائدہ منی حسین زنانه فائدہ منی قواعد تشبیه دي حسین زنانه سره ورته او دا قواعد دي حسین زنانه نه یو فرد وګرځول یعنی مشبہ ذکر کړه چې قواعد دي او مرادم دغه مشبہ ده گویا کې دا حسین زنانه دي گویا دا مشبہ دی دا استعاره بالکنایه زنانه سره لازم معاقد دي معاقد معنا غړی غړی ورسره لازم وي چې هغه کې هر چیز دا لازم دي مشبہ وي دا زنانه لازم چې معاقد دا ثابت کړ قواعد ده دا استعاره تخیلیه ځکه ورته وایي چې دا خیالي او لازم ده اصل غاړه د زنانه خون لکه زنانه غاړو غوندې غاړه او دې سره مناسب ده زنانه سره مناسب ده چې هغه شایسته هار واچي دا سره مناسب ده ناقل علی دا مناسب دی مشبہ بیو دا مشبہ ته ثابت دي چې قواعد دي دا استعاره ترشیح یا ترشیح معنی تحسین شایست وګدا د مشبہ شایست مناقل علی او یزان کړي ملغلری دې معاشره علا معاقد قواعد په غړیو د قواعد د رسالې کې دو په غړیو کې ملغلره واچوي اوس دغه د سوال دا خو په ټول د حکماو خبرې جمع کړي دا خو چې کمال نه ده چې نور خبرې جمع کې او تصریف نه وکړي دا وینا نه دا چې مباحث ما کړی دي
شریف دا معنی چې تا ته ډېر غټ علم درکړي داسې باریکې نکتې مې ویلي دي چې نور کتابونه دې نه خالي دي نورو کتابو کې به څه نه کې مندې داسې تصنیف مې نه ده کړی چې خالي حکما او خبرې مې جمع کړي وضممت الیها ما پې وس کړي دي الیها دغو مباحثو ته من الابحاث شریمة ضممت الیها یعنې د رسالې مسایلو ته دې ته مې پې وس کړي دي من الابحاث شریفة تفصیلات عزتمن ابحاث معنی تفصیلات شریف عزتمن دې ته وایي چې علم نه ډکي والنکت اللطیفة باریکې مسلې اللطیفة چې نرمه دې ته وایي چې زړه ور مایل شي لکه یو حسن لطیفي حسن خو انسانان ټول حسین دي الله فرمایي چې انسان ما حسین پیدا کړی او بعضې داسې حسني چې زړه ور مایل شي لطیف دا معنی والنکات معنی باریکې مسلې اللطیفې چې نرمې چې زړه ور مایل شي ما خلت الکتب عنها هغه خلت الکتب عنها چې خالی و نور کتابونه عنه دې ابحاثونه دې نکتونه دا عنها ضمیر پکار ابحاث جمع ده نکت جمع ده نو جمع په تاویل د جماعت سره مؤنثي نو عنها ویل پکار خدای عنه ورته دا په تاویل د مذکور سره په تاویل د مذکور سره مذکر ضمیر سره دا معنی ضممت الیها ما ټچ کړې الیها دې رسالې ته من الابحاث تفصیلات شریف مزیدار چې قیمتي تاسو علم درکې ونکات باریکې مسلې اللطیف النرم چې زړه خوشاله ما هغه خلت الکتب عنها چې خالی و کتابونه عنه د دینه ولا بد منه بعبارات رائقه تسابق معانی الاذهان وتقریرات رائقه تعجب استماع الاذان ولا بد من دا حال دا ضممتنا حال ما دیتا حال ضم کړو په دې حال کې چې په کار دا چې دا په داسې عباراتو سره توای رائقتین چې هغه ډېر حسینی یا ډېر صافي داسې صفای عبارتي چې معنا خپل ذهن ته ورکړي په داسې تقریراتو سره په کار ده چې دا بیان شي شائقتین چې زړه میلان ورکړي چې دا غوږونه حیران دي چې کله واوري دا وایي ولا بد منه حال دا ده چې په کار ده چې دا مسلې ذکر شي دا ابحاث نکتې ولا بد منه حال دا ده داسې مې ورزم کړ په دې حال کې چې په کار ده مینو دغه مسلو پر عبارات رائقتین عبارات صاف شایسته عبارات تو سابق معانیها الاذهان چې مختقی مانو لرزین تا تو سابق پر فایل د عبارات کی چې مختقی د عبارات معانیها معنی د عبارات خپل الاذهان زینونو تا تقریرات شایقتین او حال دا چې په کار د چې دا ذکر دی تقریرات معنی په اخیر باسنه کوخ باس چې دې ته تقریر وایي په کار دي چې دا مسلې ذکر کې په تقریرات دا په عبارات باندې اته په خو عبارات شائقتین چې زړه ور مایل شي توجب استماع وهل اذان چې تعجب کې چې اورېدل دې په سوچ سره استماع دې ته وایي چې په سوچ یو ځای واوري توجب چې تعجب کې چې استماع وها زړه اورېدل دې تقریرات الاذان غضون لرا وسميت بتحليل القواعد المنطقيه ما د خپل کتاب مسما ضمیر کتاب قرار
في تحریر القواعد المنطقیه في شرح رسالة الشمسية. نام میں چورتے چیشو تحریر القواعد المنطقیه. تحریر لغت کے لکلو توائی، اصطلاح کے صاف بیان توائی، دې چې حشوه زواید تطویل نه. تحریر داسې عبارت توائی چې هغې کې حشوه یعنی فضول خبرې، تطویل اوږدې خبرې، فضول اوږدې خبرې نه. وسمیت مسما میں کدا کتاب بتحریر القواعد المنطقیه، په تحریر یعنی صاف لیکل د قواعد منطقیه کې شرح رسالة شمسیه، په شرح د رسالې شمسیه دا نام شان